أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم مخکې آیاتونو کې تذکره د ابراهیم علیه السلام د نورو انبیاء علیهم السلام شوې وه بیا اخر کې هغه اتمه شبهه وه چې د خلکو ځان ته یوه بانه جوړه کړې وه د ایمان د راوړو دپاره چې ته ځان له کله یو طرف ته مخکې کله بل طرف ته مخکې منګه تا نه منو نو د هغې تذکره وشوه چې دا خبره چې څوک کوي نو هغه بېوقوفه وي ولې د دې په کتابونو کې دا خبره شته چې آخري امت چې راځي د هغې څه ورځې به بیت المقدس قبله او بیا به د هغې قبله کعبه نو چې کله کعبه قبله شوه نو د خلکو لا اعتراض کول نو پکار بلکې دا ویل پکارو چې زمونږ په کتابونو کې چې کومه خبره وه هغه رښتونې شوه الله رب العزت یو جواب په دې طریقې باندې کوي چې قل لله المشرق والمغرب مطلب اختیارات خدا الله دي الله چې کم طرف ته وای نو هغه طرف ته به سړی مخ کوي که مشرق وای که مغرب وای دین طرف ته راتلل نیغې لارې طرف ته راتلل دا د الله په توفیق باندې کی نو یهدی من یشاء الی صراط مستقیم وي وس دې آیاتونو کې تذکره د دغې قبلې د بدلېدو دا یو ډېره اهمه او غټه خبره وه نو د دې تفصیل کوي یو خبره دا کوي چې تاسو عادل امت یی بهترین امت یی تاسو به خلکو ته بیان کوئ تاسو بهترین امت یی نو ستاسو د پاره کوم چې مرکز دی نو هغه بهترین پکار دی نو هغه مرکز هغه د دنیا منځ دی چا کعبه ده دا نه چې بیت المقدس هغه بالکل جو ختم شو خبر خلاص شو فضول شو نه فضول نه دی هغه کې چې ته مونځ کې نو مخ بستا قبله طرف ته کعبه طرف ته وي او درو جماعتونو بارکی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلیو چې ټول جماعتونه د یو شان دي ما سوا د درو جماعتونو نه کله چې یو سړی سفر کوي د جماعت په طرف باندې نو درو جماعتونو ته سفر کول پکار دي دا نو ټول یو شان دي کته په دې جماعت کې مونږ کې په بل کې په بل کې په منګور کې په پیښور کې په اسلام آباد کې
که په کراچۍ کې دا ټول یو شان دي. بیا که ته بهر ملک ته لاړ شي، هندوستان ته ځې او که عربستان ته ځې، دا ټول یو شان دي ما سوا د دغې دریو جماعتونو نه. یو مسجد حرام دی چې کعبه پکې ده، یو مسجد نبوی دی چې مدینه کې دی، او دریم بیت المقدس چې هغه نن سبا چې کومه مسله روانه ده د فلسطینیانو د اسرائیل وغیرہ، نو دغه کعبه دغه قبله وا مخکې، بیا بدله شوه کعبه قبله شوه. نو دا درې جماعتونه چې د دې کې مونځ چې سړی کوي، نو په مسجد حرام کې سړی مونځ کوي، نو یو مونځ په 1 لاکھ باندې دی، مطلب الله دومره اجر او ثواب ورکوي. مسجد نبوی دی نو پاره کې یو مونځ په 50,000 دی، او بیت المقدس دی بیت المقدس نو پاره کې یو مونځ په 35,000 دی. نو دا په نیمه نیمه باندې دي. مسجد نبوی د حرم شریف په نیمه دی، او بیا بیت المقدس هغه د مسجد نبوی په نیمه باندې دی، اگرچه روایتونو پکې نور مشتي. نو دا درې جماعتونه یې دې ته سړی سفر کوي. د دې نه علاوه نور د ثواب په نیت باندې نور جماعتونو ته سفر نه کوي. د نور سیدون د پاره سړی سفر کوي، نو سفر جایز دی. کم چې د جایز کار د پاره نو سفر جایز دی، او چې د ناجایز کار د پاره سفر کوي نو به ناجایز دی. ستا په نیت او اراده کې کدای چې د دریو جماعتونو علاوه دې ځینې زما اسلام آباد ته هغې کې ما ته ثواب زیات ملاوي. فیصل مسجد دی، دا مسجد دا سعودي چې کوم بادشاہ د هغه په نوم باندې دی، نو هغه د سعودي بادشاہ یو دلته کې بس من خو هلته کې نه شو تللی، یو دلته به ځو فیصل مسجد کې به مونځ کوو. نو دا به زموږ دپاره ګران، دا به قیمتي، نو دې دپاره سفر مه کوئ. مسجد نبوی دپاره وکړه، مسجد حرام دپاره وکړه. نو تاسو امت عادل یئ، د هغې تذکره کوي. بله دا چې دا قبله مې بدلوله ولې، د هغې وجه دا وه چې بعضې خلک ستاسو سره د لستوڼې مارانی، دا لرې کوم، دا ختموم، دا ښکاره کوم، د هغې تذکره کوي. بیا اعتراض راته چې موږ چې هغه 15-16 میاشتې چې کوم منځونه کړلي، هغه منځونه څه شو؟ هغه به بیا کوو؟ الله وایي نه، هغه منځونه ستاسو شي دي، الله مونځ ضایع کوي نه. پرون ما یو خبره کړې وه، هغه خبره دا وه د ټیمونو باره کې، د ماسخوتن ټیم دی، د سهار ټیم دی په ګرمۍ کې، نو خلک عام طور باندې مونځ په 9 بجې باندې کوي. موږ دلته کې په باندې په 9 کوو. دارنګې د سحر کېدو ټیم په هغو ورځو کې بیا په 10 منټه لپاسه په 3 باندې ټیم کېږي. روجو مسله راځي، نو تر اوسه پورې په یوه نقشه باندې عمل شوی دی، اوس پکې بل راووته، نو موږ به د مخکینۍ روجې به زموږ څه شي، هغه به بیا نسو، یا مخکینی چې موږ منځونه کړلي نه به بیا کوو. نو خبره ده چې دا ټول الله ته حواله دي. مخکې تا په یو طریقې باندې کړلي، اوس خبره را ورسېده، نو اوس په دې باندې کوه، هغه الله ته حواله کا.
بل یو خبره په دې کې راځي یو دور داسې و چې ستر پردې حکم نو راغلی نو چې کله ستر پردې حکم راغی نو چا دا نه ویلي چې یا دنه ما ستر نه دی کړی ما ستر مات کړلی نو اوس به دې ستر کوم نه آقا وقت کې بالکل بعضې باره کې وکې دا خلک بیانوي چې یوه ښځه وه هغې ته په لار روانه وه او هغې ته حکم واورولی شو چې د پردې حکم راغلی هغې په هغې باندې ډنډورۍ کېناسته وی ما له غټ څادر راوړی نه هله به ځم هغو خو دغسې دا ویلی شو چې دا ټول خلک خو ما لیدلي او زه یې لیدلی ما نو اوس ستر ته څه ضرورت دی دې وخت کې هم خلک دا خبره کوي تر اوسه پورې ستر مې ترې نه دی کړی نو اوس به دې ستر کوم نو اوس تا ته حکم معلوم شو نو اوس ستر پکار دی مخکې څه چې دی هغه الله ته حواله کړه په هغې باندې استغفار کوه کله وایي د ستر په باره کې خو یو څو خبرې دا خلک کوي وایي د ده نه به زه ستر څنګه کوم دا خو زما د پلار په ځای دی هغه نه خو ستر نه کوي زه ټیک شو پلار په ځای دی پلار نه څوک ستر نه کوي د دویم خبره چې راشي دا خو زما همزولی دی ده سره خو ما په وړوکوالي لبې کړلي نو ده نه به صدر کوم ځان وا پکې آتې مو وته خو ملګرتیا کې خبره ده بل چې کوم راغی وایي ده نه صدر وایي ده نه به زه صدر کوم دا خو زما بچي په ځای دی نو یو د بچي په ځای دی یو همزولی دی او یو پلار په ځای دی نو دا ستر به کوې د چا نه نو خبر دای چې کله حکم میلاو شو الله رب العزت قرآن کریم کې ویلی چې کله وړوکی دی د هغه نه ستر مه کوه چې کله هغه لو شو حالاتو باندې خبر شو نو د هغه نه بیا ستر کوه سورۃ نور کې د هغې تذکره راځي د ستر د پردې حکم هلته کې بیا ذکر کوي دلته کې هسې دی ما کان الله لیضیع ایمانکم باندې خبره مې کوله بیا ورپسې تذکره د دې هم کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کعبه خوښه وه قبله بدلېدلې خوښ و نو دې وجې نه دې کې خلک بیا دوه خبرې کوي د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا قبله اوس کله بدلیږي کعبه به کله قبله کیږي نو انتظار چې د سړي چیلا کش کړب کېږي هغه طرف ته سړی ګوري بیا څوک را روان دی پلان کې راځي وایي څه اې راځي چې لږ کش کوي راغی کوم هغه وګوره راغی کوم خلک بیا دا نو چې کله به یې لږ خبره کېده رسول الله صلی الله علیه وسلم راضي کسو حکم کسه راغی نو بار بار به مخ اسمان طرف ته کاو اسمان طرف نه به وحی راتلا نو بار بار به مخ اسمان ته کاو الله وی ته بار بار ګوري ډیر دا قبله دی بدلیدل ډیر خوښ دي او ستا ډیر زیات انتظار دی نو فول وجهک شطر المسجد الحرام مخ وګرځو حکم راغی خبر خلاص شو دویم دا وی چې دلته کې تقلب دی وی باب تفاعل له تفاعل کې وی تکلفي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خوخه وا چې کعبه دې زما قبله شي خو وسنا لګي ورزي رستو دا کم چې منافقان دي او دا کم چې کچه خلق دي چې دا لګړي پاخه شي نو کله کله د سړی انتظاری د یوې خبرې چې دا به کېږي او چې وسو نشي چرته وس را باندې له پاسه را نشي نوی نو بار بار هغه طرف ته بیا ګوري نو څکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په باره کې وایي تا بار بار قتل
قبل مخ دې اسمان ته اړاو ستا خوخه نه وه وست خوخه نه ده خو رسته پې خوشحاله شي فلنولینک قبلة ترضاها وس پې خوشحاله نه رسته پې خوشحاله شي نو فولي وجهک شطر المسجد الحرام وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس او دارنګه ګرځول یې منګه تاسو امت عادل وسطن دې امت عادل یو وی وسط یو وی وسط چې وسط شي ناغه مستوي او چې کله وسط شي ناغه بهتر ته وي هغه عادل ته وي تاسو امت عادل یې تاسو بهتر امت یې لتكونوا شهداء على الناس د دې لپاره چې تاسو به بیان کوونکی په خلکو باندې ويكون الرسول عليكم شهيدا او يبا پیغمبر صلی الله علیه وسلم په تاسو باندې بیان کوونکې دا دنیا حال له پیغمبر به تاسو ته بیانې تاسو به نور ته بیانوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی بلغوا عني ولو آیا زما طرف نه رسوي اگر که یو آیات ول نه چا یو آیات ذکر له دا دی بل ترسي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل الا فليبلغ الشاهد الغائب کم چې حاضرین دي د غایبین ته د دینو رسي صحابه کرام ته رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان وکړ هغه ځکه هغه واغسته په ټول دنیا کې خوار شو یو داو دویمه دا ده قیامت ورځ به انبیاء علیهم السلام باندې هم دا خپل امت به کیس داخل کی وجه دا نوح علیہ السلام بارکی راضی حدیث کے دا سے ہر پیغمبر بارکی اللہ رب العزت وی لنسألن الذین ارسل الیہم ولنسألن المرسلین تپوس بکم دے پیغمبر نبا ام کو موضوع کم چاہتا چی پیغمبر لے گلے شوی دے داغی نبا ام تپوس کم دا خبر دا رسول وکنوا آگے من خلی دلیم نگوی نوح علیہ السلام وہ لگو مرو کنا علی دلے نو چھل چا اب جتا مخ کی مڑو نانیم سو کالا تبلیغی کر لے صرف عمر بارہ کے بازی ہوئی سوار لس سو کالا عمر یو بازی بکی دین ازیاد ہوئی نو چکلا دغا عمر یو سوار لس سو کالا عمر او پدے کے دیو ای منگ نہیں خبر منگ تو حسن دی ویلی دو حال دا چے روزانہ بے وجہ تکلیف ورکاو او بیان کاو او دا بیان قرآن کریم کے اللہ ذکر کر لے او دعوتهم لیلا و نهارا ما دا روزیم دعوت ورکر لے دشپیم ورکر لے بیا بما اس لئے دلتے کہ پدے کیسونو کی چگورے خب و تخپتائی پرانو سترگو کے غڑی دل سترگو کے سخکو باچے داو بہو کی پردی زمک بانے پردی شی بانے ویدہ زمارے آگے دا پارا قسمونا با کئی گواہان و پیش کئی درو دتا دا پتہ چی دا پردے دے وچی منگ تا خونو علیہ السلام سندی ویلی منگ نیو خبر منگ تا پتہ نشتے نوح علیہ السلام بانے پتہ اوخ کسو تیری قیامت ورز دا سخت ورز دا اگر ما تاسو ته ویلی نو دعوت مې نه ورکړ درکړی تاسو چې تباه شوئ الله وایي اوس ګواه دغه ګوره نو ګواهان ګوره چې ستاسو ګواهیو کې چې آو د تبلیغ کړلی مسله رسول الله اب ګرځي ګرځي راځي موږ پسې به راشي موږ دې دغسې ګواهۍ ضرورت ته موږ آو ټیک ده ځو تا خو 950 کال تبلیغ کړلی موږ به ورسره لاړ شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا امت دینا کسان بو سره لاړ شي او یا الله ویلی دي د تبلیغ کړل مسله رسول الله ال د بیا په جرح وکي تاسو کوم ځای واغو کی گواہی خو هغه څوک چې خبرې کا موږ خبرې الله قران را لګره زم پیغمبر راغله هغه موږ ته ویلی پدې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم براشي وې زما د امت چې سوي اند رښتیا وي ښا زما د امت صحیح خبره کوي هغه سره بیا بل جواب نه وای ځا وی ورځي جهنم ته ورځوي
دغسې نور پیغمبرانو قومونه هم دي هغه هم جهنم ته وغورځولی شي هغوی هم دا کوي نو کذالک جعلناکم امة وسطا لتکونوا شهداء علی الناس تاسو به یې گواهي کوونکي په خلکو باندې ویکون الرسول علیکم شهیدا او یې به رسول صلی الله علیه وسلم په تاسو باندې گواهي کوونکی یا په تاسو باندې ستاسو صفائی کوونکی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ستاسو صفائی کوي چې او دی چې سوی نو صحیح وي وما جعلنا القبلة التي كنت عليها او نه ګرځولې منګه قبله هغه چې ته وې پاغي باندې الا لنعلم مگر دې لپاره چې ښکار کو منګه لنعلم لنظهروي ښکار کو منګه مې تبع الرسول چې څوک تابعداري کوي د رسول مې ينقلب على عقبيه دا چانه چې اوړي په پوند خپلو وان كانت لكبيره یقینا دا ډېر ګران کار دی الا للذین هدى الله مگر په هغه کسانو باندې ګران نه دی چې الله وته هدایت کړی الله ولا توفیق ور کړی دنه غلاري هغه د پاریس ګران نه دی باندې خلک پکیو دا منافقان پکیو دا يهوديان پکیو په دغه مانځ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم راو ګرځید د بیت المقدس نا کعبه طرف ته مخ کو هغه کوئی ځان موږ پکې نه چاسوي راو ګرځي خبره خلاص شو ښکارا شو مخکې نه خبر روانه وکنه دانه چې سنوي خبره وا نه قبله بس زمونږه کعبه کیږي کله بکیږي ان الله خو خبر دغه مانځ کې خبره وشو دا قبله بدل کی دا ګران کار الله وې دا مې دې د پاره کړلې لنعلم من يتبع الرسول دې پاره چې ښکار کو منګه چې څوک تابعداري کوي د رسول مې ينقلب على عقبيه دا چانه چې اوړي په پوند خپلو دې په پوند باندې چورلک وای پوند باندې اوړي څوک دې اوړي کنه واپس کیږي کنه چورلکیانی ګرځي وان كان لكبيرة یقینا دا ډېر ګران کار دی الا الذين هدى الله مگر ګران نه دی پاکستان باندې چې الله وته هدایت کړل بیا یو خبر راتلا چې دا زموږه مخکینه منځونه بسای چاوي هغه کسان چې هغه قبله طرف ته کعبه طرف ته منځم نه کړو مخکې مړی داغي بسای لا ما کان الله ليزي ایمانکم نه دی الله چې ځکه تاسو ایمانونه یا نه دی الله چې ځکه تاسو منځونه تاسو اعمال الله ځکه نه مخکې چې سيو کړلی قبول لی ان الله بالناس لرؤوف رحیم یقینا الله دې په خلق باندې خامخا نرمی کوونکې مهربان الله مهربانی کوونکې ده الله نرمی کوونکې ده الله د خلق ګناه تکلیفونه ضرر لري کوونکې ده قد نرى تقلب وجهك في السماء یقینا ان منغا بار بار مخ اړول ستا طرف د اسمان تا فلنولینک قبلة ترضاها نو خامخا وا بړو منغا تعالی را داس قبله تا چې تو په خوشاله فول وجهك نو وګرځو مخبل شطر المسجد الحرام طرف د مسجد حرام تا وحيث ما كنتم كم زي شي تاسو فول وجوهكم شطر نو ګرځوي مخبل طرف د مسجد حرام تا کله چې سړی کعبه اینی ناغه عین کعبه ته مخکی کال د ګلو کړي معمولی اخوا شو مزینه کیږي بیا کم یو سره چې مخامخ د کعبه اینی او کم یو سره چې کعبه نینی ناغه د پاره شطر دی دلته کې قبله چې کوم ښکاری نو دا په ته چې ولاړې کم سب چې نه دا په قائمه زاویه باندې وسکه د دینا د دغه قائمه زاویه سره کګي خې طرف ته کګي یا ګس طرف ته کګي نو هم موزیکی داغه تقریبا 40-45 درجه پورې کده ور کوک شي یو طرف ته بل طرف ته نو هم موزیکی ولې شطر دی کنه د قبله یو سوره قرآن یې هغه ته مخکې دې زنه دا ټوله مخه چې دا ټوله قبله ده چې کیږي په اسانه باندې معلومي وسو حالات راوتلی قطب نما دا دانګه دا پکال کې 2 میاشتو کې بالکل کعبه باندې لپاسه نوري
هغه ټیم سره معلوم کی او ورځ معلومه کی وخت معلوم کی او هغه وخت کې سره ودرېږي یا یو شی زوړن کی یا یو لرګي ودرې ناغه سورې چې کوم ځکې نو اق زینا دی خواته دا قبله صحیح سیده قبله وایي اوس موبایل له موبایل کې چې کوم دی هغه بیا عین هغه چې سره الګ معمولی اخواږي جواب رڼا بلچان کوي له جواب ورکې دا سینه دا بالکل سیده کوي سیده شي خدا لیکن کله کوک شو نو دومره دا هغه 40 45 درجه پورې کده کوک شو خیر ده موسیقي وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وان الذين اوتوا الكتاب يقينا كسان چې کتاب ولور کړی شه دی لا يعلمون انه خامخاغي پويږي انه الحق من ربهم چې دا حق ده دا تحویل قبله حق ده دا پیغمبر حق ده دا کتاب حق ده د دې رب د طرف نام الله بغافل عما يعملون او نه دی الله به خبر دا اسنه چې داخله کی کوي د دې باندې بیا پس وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس او دارنګي ګرځول یې موږ تاسو امت عادل امت بهتر لتكونوا شهداء على الناس د دې لپاره چې شی و تاسو بیان کوونکی په خلکو باندې او یې وا پیغمبر صلی الله علیه وسلم په تاسو باندې بیان کوونکې یا تاسو به گواہی کوونکی په خلکو باندې او پیغمبر صلی الله علیه وسلم به په تاسو باندې گواہی کوونکې په تاسو باندې تاسو صفائی کوونکې وما جعلنا القبلة التي كنت عليها ونذا غرزول منغا قبلة آغا چتوی پاغی مانی اللہ لنعلم مگر دے پار چخکار کو منگا من یتبع الرسول چی سوک تابداری کئی در رسول من ینقلب علا عقبه دا چانا چی اوڑی پپن دخپلو وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً یقیناً دا ډېر ګران کار دی الا الذين هدى الله مگر نه ګران پاکستان باندې چې الله ول الله ته هدایت کړل وما كان الله ليضيع ایمانکم نه دی الله چې ځای کې تاسو ایمانونه یا تاسو اعمال تاسو منځونه ان الله بالناس لرؤوف رحیم یقینا الله دې په خلکو باندې خامخا نرمي کوونکی مهربان قد نرى تقلب وجهك في السماء یقینا انو منګه بار بار مخ اړول ستا طرف د اسمان ته فلنولینک قبلة ترضاها نو خامخا وا بړو منګه تا داسې قبله ته چې ته په خوشاله فول وجهك شطر المسجد الحرام نو ګرځوا مخبل طرف د مسجد حرام ته وحيث ما كنتم او کم زه چې تاسو فول وجوهكم شطر نو ګرځوي مخبل یا ګرځوي مخبل طرف د مسجد حرام ته وان الذين اوتوا الكتاب يقينا کسان چې ورکړی شی د کتاب لا يعلمون خامخاغي پويږي انه الحق من ربهم چې دا حق دی د دې رب د طرف نه او الله بغافل عما يعملون او نه دی الله به خبر دا اسنه چې داخله کی کوي الله رب عزت مولا قرآن و سنت باندې عمل کول توفیق راکړي Awesome.